جرګې د یو فریق چې د بالکل لله فی الله دا فریق معاف کو بالکل الله رضا ده. څلوېښتو کالو یو بدي وه د 302 د قتل بدي وه هغه الله پاک زموږ د مشرانو موږ او د ممریز د تنازع وه تقریبا په سن 82 کې کچا ته وګورئ کو پوه نو به مو ثبات پوه اول د موږ ملات په لچ چې معمولی خبره شي پوه نو. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم زنن په دې غونډه کې شریک شوم او ډیر خوشاله شوم. الله دې زموږ د مشرانو ته همدغه همت توفیق ورکړي او به دې جرګې د یو فریق چې د بالکل لله فی الله دا فریق معاف کو بالکل الله رضا ده پاره او الله دا زموږ په دې نور فیصلو کې همدغه رنګي موږ ته همت توفیق نصیب کی څنګه چې دای دا قدم کې خودو او لله فی الله دا دویم فریق معاف کو چې د علاقې کې امن سکون پیدا شي او د دشمنۍ نه ختم شي. ډیره زړه دشمنی و الله دې جزای خیر ورکړي دواړو فریقو ډیره د بهادرۍ مظاهره وکړه او یو بل سر ضروري اتفاق او اتحاد الله دا ټول بدین د ختم کی او الله دې زموږ د علاقه د امن او د سکون گهواره جوړ کی. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. مونم زبیر دا موږ او د ممریز د تنازع وه تقریبا په سن 82 کې بس ځمکې څه مسله وه نو موږ کلي جرنیل صاحب د نور مشرانو ټول شو او په خیر عافیت سره هغه مسله حل شوه او بس موږ ورته پلور په نامه د الله ور وبخښلو او ټولو خلکو ته دا پکور دي چې زړه سترګې ډاز ایس انجام لکه ښه نه ده او ټوپکو د هغه نه ځان ساتن پکور ده ویلي چې یوه چیز انجام زیرو وي نو هغې څه فایده نه وي او بس څنګه چې په موږ باندې الله رحم وکړو داسې دې په نورو خلکو خدای رحم وکړي او موږ ډېره مهرباني شکریا ادا کړو د څومره خلک چې راغلي دي او بس د موږ د خبره ختمه شوه او بس ورورولي پر ورورولۍ واپس راغله او ډېره مهرباني شکریا. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د رشید حاجي صاحب د په حجرې کې یوه ډېره ستره غونډه وشوه په هغې کې د ممریز دی او د ځانځلي د زمن زبیر دی روغه وشوه او پای کې مسعود رشید او میگان زړې مدرسې فرزندلی مین کردار او دا ډېره ښه خبره ده خدای دې دې ته مخکې واستویر کړي چې دا نورې روغې هم دغسې په علاقې کې راغونډې کړي یو ټیم جوړ کړي او هغې ټیم ته هغه ویر کړي پوه شو فاینانشل سپورټ هم یې ویر کړو انشاءالله او دغه روغو کې 302 کې چې څومره دي چې دا ټولې روغې راغونډې کړي او خدای دې ورته نورو واستویر کړي او ډېره د خوشحالۍ خبره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه. دا زموږ د علاقې د 40 کالو یو بدي وه د 302 د قتل بدي وه هغه الله پاک زموږ د مشرانو د قوم د مشرانو په کوشش سره الله پاک هغه چې کوم دی نو په خوشحالۍ کې او په روغې کې بدله کړه. زه په دې باندې د ممریز خاندو او د زبیر خاندو د ټولو ډېر زیات مشکور یم چې دوی دې روغې ته غاړه ونیوه او دا روغه د دې په تعاون سره چې کوم دی نو الله پاک د کامیابۍ طرف ته بوتله او انشاءالله داسې که نورې داسې کشالي زموږ په دې علاقې کې موجود دي موږ د دې علاقې ټول مشران چې کوم دي هغوی نه دا توقع کوو چې هغوی به چې کوم دی د دې ټولو کشالو بارې کې همداسې سوچ کوي او همداسې روغه به انشاءالله په دې علاقې کې د علاقې کې به امن راځي که خیري. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر ذوالفقار رقص خیرو چیرمن وسیون تاسو ته مخاطب یم. اویل خو تاسو ډېر شکرګزارم چې دې خبرو کې موږ ته مو کار وکړئ خبرو نن د ډېرې خوشحالۍ مقام ده چې دا 42 سال پاس دا خبرې جوړې شوي او خدای ډېر په ښې طریقې سره حل کړي. زه دې قوم ته یو اپیل کوم چې دغسې ښه کسان راپاڅېږئ چې پوره په دې خټګنامۍ سره په پوره صوبې نه کسان راشي چې کمې مسلې خلکو ته جوړي چې په هغې کې موږ د خلکو سره روغې جوړې وکړو چې ټولې مسلې خلکو ته حل کړو. تاسو ته پاته ده چې موږ د تحصیل په بي امن جرګې چیرمن هم یم. ما سره د امیر زمان د ټول پوره د خټګنامۍ موږ سره ممبران دي خو افسوس ده چې خلک لږ داسې چې به ډیم شوي منځ ته نه راځي ځکه دې کې پیسه نشته د فی سبیل الله کار ده او خلک پیسو ته اړولي چې پیسې پکې نه هغې ته منډې څوک نه وایي. ما تاسو ته بیا هم اپیل ده چې رامیدان ته شئ چې کوم د خلاصمند خلک دي هغه دې راشي چې موږ د خلکو سره روغې جوړې راولو او د خلکو هر یوه مسله حل کړو. دا به زه هر ځای کې اپیل هم کوم خلکو ته به ریکویسټ وکړم چې راشئ موږ سره په دې کې مدد وکړئ چې د خلکو
ټول نظام صحیح سلامات شي هر څه کېږي خو خلکو یې خلاص کړلو او دام یو اواز خلکو ته کوم چې هر یوې خبرې کې خیر د اواز کوي چې خیر ده که چا جنګ جګړه وکړي خیر ده بس خیر خلاصوي په خیر باندې به هر څه سمیږي ته مو دین و دنیا ښایسته کا روغ صحت مو غواړم خوشحاله آباد اوسئ د خدای په امان سلام بس ما خو خبرې ونه کړې لکه هغې ډېرې ښې خبرې وکړي زبیرو ښې خبرې وکړي او جرنیل صاحب ښې خبرې وکړي او مسعودو ښې خبرې وکړي او ما لکه خبرې کولې خو ماته ژړا راتله موږ یک کلي کې اکثر پیغورونه ویر کوي که نه او ما ټولو ته درخواست ده چې ګوره که چا پیغور ویر کړو پوه شوې نو هغه به د مور ثبات کوي پوه شوې اول د موږ ملت پله چې کوم دي چې معمولي خبره شي پوه شوې نو دې ته لکه هغه وایي چې مړه هغه مو څه وکړو پوه شوې هو نو زه دا ټولو ته یم چې ګوره که چا پیغور وکړو که خپلې کې پرېږدي نو لکه هغې څه ما بیا شته ده لنجام یې بیا شته ده پوه شوې او زبیر شکریا دومره یاده کومه لکه چې موږ بس وبخلو پوه شو پیسه یې ونغسته پوه شو الله یې رضا دې پوره موفق السلام علیکم ما نوم شیر اکبر دی د روغې ته راغلي وو او ډېره په ښایسته طریقه باندې دا روغه وشوه او د پښتنو روایات چې دي اول اخر نه دغه ښه روان دي خو کاش چې اوس خلکو دغه شاید جاري وساتلی چې د عدالتونو نه او د دې خبرو نه به موږ خلاص شو دې کې که زموږ حکومت د موږ د مشرانو سره مرسته کولی نو ډېرې خبرې به 90% خبرې به خلاص وي نو الله دې دو ته توفیق و اجر ورکړي چې دومره عزت یې د جرګې وکړو د خلکو یې وکړو جزاک الله الخیر الله په امان اللہ اللہ بندہ اللہ